میل الشمس که نه میل الشمس باندې پوه شوئ په اوقات الصلات کې چې میل الشمس مونږ لګو ٹھیک ده نو شمال طرف ته چې کوم ملکونه دي قطب شمالي ته نږدې پوه شوئ بې داسې قطب جنوبي ته چې نږدې په هغې کې د کوشش کوو چې د هر وخت دپاره جدا جدا میل راواخلو پوهېږي او هر چې په منطقه حاره کې کوم ملکونه دي یا د منطقه معتدله کې چې دا کوم ملکونه دي پوه شوې پې هغه بیخي د منطقه بارده سره لګېدلي نه لږ ښه دیخوا په دغې علاقو کې چې ته لکه مثال زموږ د علاقه چې واخلي هندوستان پاکستان بنګلادیش دا واخلي نو په دې کې چې تا اوقات الصلات روباسي لکه د ټولې ورځې دپاره یو میل ورکړي نو هم کافي څه فرق خو باسي بیا په اوقاتو باندې پوهېږي یو بل یو شی دی تمام میل څه شی نو میل څه شی دی د خط استوا نه بطرف شمال مایل کېدل د نور ٹھیک ده یا بطرف جنوب ٹھیک ده اوس دا کوم میل چې ستا سره دی دا ته د 90 نه منفي کا نو څه به راشي تمام لکه نننی میل څه منفي 10 که نه نو منفي 10 د 90 نه منفي کتو وولی شي ٹھیک منفي 80 څه شي منفي 80 دا به راشي ستا سره دغه تمام میل که 10 میل دی نو چې د 90 نه منفي کړي نو 80 میل 80 دا به ستا سره تمام میل دی ته وایي دیکھ گورا 90 میں سے میل شمس تفریق کرنے کے بعد جو زاویہ بچے اسے تمام میل شمس کہتے ہیں 90 سے مراد قطب سے خط استوا تک کا فاصلہ ہے بالفاظ دیگر تمام میل سورج سے قطب شمالی تک کے فاصلے کو کہتے ہیں ٹھیک شو نا نور چې په کوم ځای کې د هغې نه خط استوا پورې فاصله میل دی او د قطب پورې فاصله تمام میل پوهېږي پې یو بل شی دی السمت څه شی دی السمت ټیک شو نا السمت چې دی نو د دې دا کوم نقطه شمال چې تا معلوم کو د دې نقطه شمال نه چې داسې دایره روانه کړي او جنوب ته یې بوځي او بیا یې مغرب ته راولي او بیا د دې سره ولګي دا ګیر چاپېره چې کومه دایره جوړه شوه د ګیر چاپېره چې کومه دایره جوړه شوه دې ته څه وایي السمت دې ته څه وایي السمت یا ورته په انګریزۍ کې عظیمت څه ورته وایي عظیمت ټیک ده دا به زمونږ خصوصا په سپوږمۍ کې ډېر په کار راځي سپوږمۍ ته چې ته ګورې نو په کوم ځای کې مثال په طور په هغې تا به دې خوا مخ کړی سپوږمۍ ته به ګورې بل طرف ته چې په کوم ځای ده هغې ته که نه اوس په کوم ځای ده نو اول ته د سپوږمۍ السمت معلوم کا عظیمت معلوم کا خط شمال خو تا معلوم کړی د سپوږمۍ السمت معلوم کا نو معلوم که چې نن به د غروب افتاب په ټیم کې د سپوږمۍ السمت بالفرض 270 دی څه شی دی 270 نو شمال نه په 270 زاویه جوړه کا د جنوب پورې 180 شوه او د 180 نه چې 270 له راځي نو بله څومره جوړه کا د 90 که نه نو 90 بله جوړه کا نو داسې یو کرښه راکاږه نو په دقې کرښې باندې ودرېږه او مخامخ داسې ګوره تا ته به سپوږمۍ په دقې ځای ښکارېږي ځان ته به په ځمکه باندې کرښه داسې راکاږي چې نن د غروب افتاب په ټایم کې به د سپوږمۍ السمت دا وي ټیک شو نه نو په هغې کرښې باندې به ودرېږي سیده که څه دوربین موربین د سر دی جو هغه ورته لچ کا پوهېږي پې په هغې باندې ودرېږه اخوا دې خوا به نه ګورې بیا اخوا دې خوا که دې چا ووي چې اخوا دې خوا وه لکه مثال په طور ته قاضي جج یا د کمیټۍ روکنې مشر
او تاله ګواهان رالل چې یاره موږ سپوږمۍ لیدلې تا خو د مخکې نه معلومه کړې ده چې نن به سپوږمۍ د غروب افتاب په ټیم کې په 270 باندې پوه شوې بې ښه د 10 منټه بعد به د 270 نه دا وررسېږي 273 ته پوه شوې بې ښه تا له سړی راغی تا ته وایي چې ما سپوږمۍ ولیده تا سپوږمۍ په کوم ځای ولیده ځای ما ته وښیې تو او به تا ته وښیي چې په هغې ځای مې ولیده هغه ځای ته وګوره چې دا څومره دی چې تا وکتو نو 290 و څه شی و وایي دا تا په کوم ټایم لیدلې وه بالفرض په 6 بجې باندې غروب افتاب کېدلو نو په دې ټایم کې سپوږمۍ بالفرض په 270 سمت باندې وه او 10 منټه بعد د په 6:10 باندې لیدلې ده په 10 منټه کې تا دا معلومه کړې وه چې سپوږمۍ به په 273 باندې او دی اوس تا ته وایي چې په 290 تا ته وښیي چې په دې مې ولیده نو د ده په دې رویت کې شک راغلو که نه چې سپوږمۍ ده په 273 نو ته یې په 290 کم طرفه یا ده په 273 او دی وایي چې ما په 260 ولیده خو خبره یې مشکوکه ده که نه بیا دې نور تپوسونه وکړه نور اول دې دا تپوس وکړه پوه شوې بې خو که تا ته وایي چې ما په 200 تا ته چې ووایي چې کوم ځای وښیي چې په دې مې ولیده چې تا ناپ کو نو 273 و په دې سوال کې دی پاس دی دې سوال کې څه دی ښه اوس بل وایه چوته څومره وه هغه به بیا راشي پوهېږې بې دا 4-5 سواله دي دا به د هر ګواه نه کې او چې په دې ټولو سوالونو کې سړی پاس شو نو الو د ده ګواهي قابل قبول ده یعنی د ده دا ګواهي اوس د ظاهر سره موافق ده د ظاهر سره موافق ده که سپوږمۍ ده په 273 او دا یار وایي چې ما په 290 ولیده او ته یې قبلې نو چې بیا خو راته یو سړی وایي چې ما هغه د په مشرق کې ولیده نو هغه هم بیا قبوله که که یو سړی د اسمان منځ ته ګوته ورسي چې دغلته مې ولیده چې په هغه ځای کې داسې وه نو بیا هم قبوله که پوهېږې پرې ځکه چې ته په کوم ځای دا او په هغې نه په بل ځای هم قبلې نو خو دا بیا خو د هغه ځای هم قبوله که که نه پوهېږې پرې نه وایي چې په کوم ځای ده په هغې ځای ده په بل ځای نه ده که په بل ځای راته چا وي نو دا خبره کې وی بیا شک وي بیا به دا صحیح نه وي دی به یا خطا شوی یا به دروغ وایي پوهېږې مې یا خو په غلطۍ کې واقع شوي یا به قصدن غلطي کوي پوه شوې مې او داسې پکې خلقو غلطۍ ډېر شی کړي هم دي ښه ټیک شو دلته دنیا شی خلقو پکې داسې ویلي دي موږ ته خو پوره یقیني معلومه نه ده چې لکه دغې سړي د دغې علاقې او دای نمبر دی د داسې ویلي او په اورېدلو کې داسې راغلي دي چې کسانو پکې دا توبې وښکلي دي چې 10 کاله 15 کاله ما د دروغو د سپوږمۍ ګواهي پېښور والا ته ورکړې ده او هغې په اعلان نه کړي پوهېږې پې نو دا دنیا د هر قسمه خلق دی واکثرهم لا یؤمنون واکثرهم الفاسقون اکثریت خو جینو هو د غیر مسلم وي او مسلمانانو کې اکثریت د نافرمان وي پوهېږې پې نو ډېر خلق په ناحقه وجل کوي نو په ناحقه ګواهي ورته څه شی دی پوهېږې پې نو دا جانچ پړتال پنی د دې دپاره یي چې د دې سړي د ګواهۍ پړتال وشي چې دا سړی چېرته خطا شوی خو نه دی یا قصدن خو خطایي نه کوي بعضې نیم سړی داسې چې هغه ښه نیک سړی یا دروغ نه وایي خو لیکن خطا شوی وي غریب یو سړی سپوږمۍ ته ګوري هغه ته خو وږي سړي ته خو هر شی ډوډۍ ښکاري پوهېږې مې که نه تر سپوږمۍ په تلاش کې روغ ګنټه دې وشوه ګورې هر شی به راته سپوږمۍ کېږي بیا خطا کېدلی هم شي که نه غالبا یو واقعه هم ده د حضرت عمر رضی الله عنه د زمانې
چې دوی ناسو سپوږمۍ یې لیدله حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه هغه وی هغه د دوی ماته ښکاري نور ټول وی کم دا ای ته مونږ ته وښیه هغه د بس دغه مخامخ نه ماته ښکاري او بل هېڅ چاته نه ښکاره کېدله ډېر ضعیفه شوی و ډېر عمر و عمر رضی الله عنه ورله دا وروځې داسې کړې زه اوس ورته یو ګوره جو اوس ومې نه وی اوس خو نه ښکاري وی ستا ویښته راکته شي د وروځې یې ویښته دې راکته شي هغه ورته چې محسوسېده نو انسانان یو د سړي نه غلطي کېږي که نه ټیک شوله نو دا فني جانچ پړتال د دې دپاره وي چې ته غلطي راوباسې د هغې اصلاح وکړې فن د دې دپاره وي چې هغه خطایي لرې شي لکه د منطق کې تاسو ته وایي چې غرض یې څه شی دی صیانة الذهن عن الخطأ فی الفکر بچاو د ذهن نه خطا نه بو فکر ٹھیک شو دا فلکیات د دې دپاره دي چې بچاو د خطای نه په دغې معاملاتو کې په اوقاتو کې د خطای نه بچ شي په رؤیت هلال کې د خطای نه بچ شي په سمت قبلې کې د خطای نه بچ شي دغې دپاره دا فن نه پوهېږي تو السمت لراشا السمت دائرۃ الافق پر شمال سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو السمت یا عظیمت کہا جاتا ہے اس میں نقطۂ شمال 0 نقطۃ المشرق 90 نقطۃ الجنوب 180 اور نقطۂ مغرب 270 درجہ شمار ہوتے ہیں بل یہ شیر دائرۃ القبلہ دائرۃ القبلہ اس دائرہ عظیموں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی علاقے کے سمت الراس اور قبلے کے سمت الراس کے نقاط کو ملا کر بنے دینا مخی ہوا ہے سمت الراس او یو دے سمت القدم سمت الراس او سمت القدم ستا د پاس د سر د پاس په اسمان کې بر یو نقطه ٹھیک شولا دیت ستا سمت الراس ہوئی پوهېږي پې په دې ځای باندې دا سړی ولاړ دی پوه شوې پې داسې راشه دا بر آسمان دی دې ته وایي سمت پوه شوله ښه د ده د خپو په دې منځ کې داسې راشه په کته دا ځمکه ټوله سوری کا هغې طرف ته تې ووځه نو بیا به فضا شروع شي که نه بیا په هغې کې لاړ شه تر اسمانه پورې نو هغې ته وایي سمت القدم هغې ته وایي سمت داسې یو علاقه چې ده لکه زمونږ دا کلی دا علاقه چې ده د دې د پاسه دا سمت الراس او لاندې دی نه سمت القدم دا لاندې سمت القدم په ځمکه نه دی ښه دا به دا ځمکې نه به تیر وځي هغې طرف ته به ترې نه وځي دا ټوټل 25,000 کیلومیټر فاصله ده چې بل طرف ته تیر وځي 25,000 څه لږه د پاسه پوه شوې نو بیا به ته بل طرف ته وځي زموږ د دې بنیاد د دې علاقې نه ښکته دا بحر الکاهل بالکل ګپ اوبه دي وچه مچه خواته نشته وچه بیا خواته ده خو تقریبا چې 800 ده 900 کیلومیټره اخوا کنیډا او دغه ملکونه دي پوهېږې بې نو دا ښکته چې ځمکې ته ورسېد هغې سطحې ته او بیا په فضا کې روان شي او تر اسمانه پورې لاړ شي نو هلته هغه نقطه چې کومه دا بلکل د دې نقطې سره برابر دی چې نو هغې ته وایي سمت القدم یا نظیر السمت ورته م وایي داسې پوه شوې پې او د دې نظیر نه انګریزانو بیا نادر جوړ کړی په انګریزۍ کې ورته نادر وایي هغې ورته څه وایي نادر پوه مې نه شوې
نو سمت الراس او سمت القدم دی وپېژندو که نه پوه شوې بې اوس راشه دایرة القبله چا ته وایي دایرة القبله دې ته وایي دا ستا واخله ستا علاقه د دې بره دا سمت الراس دی که نه ټیک ده او ښکته دلته سمت القدم دی که نه دلته راشه سعودي عرب آیده ده ریاض مکه ده مکه دا شو بیت الله شریف مثال پوهېږي بې نو د بیت الله شریف هم دلته یو سمت الراس دی که نه او لاندې یو سمت القدم دی که نه پوهېږي بې د دې د خپل سمت القدم سمت الراس چې دی دا میلاو که د کعبې د سمت الراس سره وشوله دې له راشي شي وشو بیا د کعبې سمت الراس نه راشه د کعبې سمت القدم ته داسې به راشي که نه داسې به دایره جوړه شي که نه بیا د کعبې د سمت القدم نه لاړ شي خپل سمت القدم له او بیا د هغې نه خپل سمت الراس له داسې یو دایره جوړه شوه که نه نه پوهېږي بې دې ته وایي دایرة القبله دایرة القبله دا دې وپېژندو یو بل شی دی دایرة البروج دایرة البروج هغه داسې ده مثال په طور باندې دا نور دی دا ځمکه او اوس یې نور فرض کړه ښه دا نور دی او دا څه شی ده ځمکه دا ځمکه د دې نور نه ګیر چاپېره حرکت کوي که نه دا یو چکر په څومره وخت کې پوره کوي په یو کال کې 365 روزو کې که نه دا چې دا په کوم لار باندې حرکت کوي دې ته وایي مدار ارض دې ته وایي مدار پوهېږي پې بیا د دې مدار ارض دا لاره چې کومه ده د دې په بلکل په محاذات کې په غیر چاپېره اسمان هم دی که نه په دې اسمان کې داسې یو دایره جوړېږي د دې دا مدار ارض شو که نه اوس په دې باندې پیسې لاندې وکړه دا دې شو شمس ارض دا مدار ارض شو که نه د دې مدار ارض په محاذات کې دلته یو بل مدار دی په اسمان کې او په دغې د اسماني مدار چې کوم دی د خدای پاک قدرت دا دی چې په دې مدار کې ګیر چاپېره د ستورو مختلف قسمه ګروپونه دي شکلونه یې جوړ کړي دي څه څنګه او څه څنګه څه څنګه پوهېږي دا ګروپونه چې دي دا 12 ګروپونه دي څومره ګروپونه دي 12 او بیا د دې 12 ګروپونو دا ستوري چې دي نو د دې تحقیق چې کړی دی ماهرینو د دې فن نو هغې ستورو د چا شکل یو شان دی د چا شکل بل شان د چا بل شان چې څه یو بل سره یې میلاو کړي را میلاو کړي دي او یو شکل یې وله ورکړی دی او بیا وله نومونه هم یخي مثال یو پکې و داسې د غوا غوی په شانتې غونته کې شکل یې جوړېدو نو هغې له یې نوم ورکړو ثور یو پکې چې و د لړم په شانتې شکل یې جوړېدو هغې له یې نوم ورکړو عقرب پوهېږي پې بل سنبله زحل زهره دا مختلف برجونه پکې جوړ شو که نه او دغې جمګټې ته برج وایي دې جمګټې ته څه وایي پوه شوې پې نو دغې ټولې لارې ته دایرة البروج وایي دې ته څه وایي دایرة البروج یا منطقة البروج هغه علاقه چې په هغې کې دا برجونه واقع دي یا هغه مدار چې په هغې کې یا دایره چې په هغې کې دا برجونه واقع دي په دې پوه شوې پخوا به خلکو د میاشتو د کلونو حساب په دې کوه ښه
دا موږ چې نن سبا وایو دا اړ دی او دا پشکال دی او دا دی دا موسم دی دا دی که نه دا ټول د هغې حساب کتاب او په دې دا برجونه چې دي دا د خدای پاک یو ډېر مرتب نظام دی خپل که نه د الله شان دا دی چې دا ټول برجونه د شپې په اسمان کې ښکاري ما سیوا د یو برج نه چې په کوم برج ته دا ځمکه اوس دې ځای کې چې کوم برج دی که نه دا نه ښکاري او دا باقي ټول ښکاري ټیک ده دې برج ته چې دا ځمکه را ننوتې ده نو دا ورته په 15 تاریخ را ننوتې په 14 یا په 15 به دې ورته را ننوځي دا عیسوي چې کوم زمونږ دی لکه مثال اوس نن 100 تاریخ دی 22 دی که نه په 15 تاریخ دا یو برج ته را ننوتې ده دا به زی دا به د 15 مارچ پورې په دې برج کې د 15 مارچ نه به بعد بیا بلته اکثر کې خیال کړی په 14 اگست په 14 تاریخ په شکال مات شي که نه په دغ کې 14 15 په دې دا د یو برج نه بل برج ته واوړي پوهېږي پرې نو به دغې په شکال او جیټ او مختلف قسمه نومونه دي که نه مګر او دا په دې باندې به پوخا خلقو د کلونو میاشتو هغه حساب کولو هغه به یې د دغې ستورو په حساب باندې نه پوهېږي دې ګیر چاپېره دایرې ته څه وایي دایرة البروج یو د دایرة الافق دا السم چې مونږ ووي که نه دا السمت هم دقه دایرة الافق دی خو دایرة الافق به ته داسې به دې تعریف کې وایي ګیر چاپېره هر هغه ځای چې په کوم ځای کې د اسمان او ځمکې تا ته ټچ ښکاري ته به داسې میدان کې یا په سمندر کې ولاړې په کشتۍ کې ګیر چاپېره چې ګورې اوبه دي او اسمان دی نور آبادي وچه ته په نظر راځي نو ګیر چاپېره به ته یو دایره داسې ښکاري که نه چې هلته به تا ته اوبه او اسمان ټچ ښکاري که نه یا په داسې یو میدان کې ولاړې غر نشته ونه نشته څه قسمه آبادي رکاوټ درته نشتي نو ګیر چاپېره ورته د ځمکه او د اسمان داسې لګېدلي ښکاري حالانکې لګېدلي خو نه وي خو په بادي نظر سره داسې ښکاري که نه لکه سوره کاف کې چې دي چې څنګه چې انور به ډوبېدو په څه شي کې فی عین حمئة پوهېږي به په هغې خټو په یو چینه کې د انور څه کېدو خو په بادي نظر سره په ظاهر نظر سره نو په ظاهر کې چې تا د اسمان او ځمکه کوم ټچ ښکاري دا ګیر چاپېره چې کوم دایره جوړوي دې ته وایي دایرة الافق دې ته وایي دایرة الافق پوهېږي بیا دا دایرة الافق چې ده د دغې افق یا دا دایرة الافق دا په دوه قسمه ده یو ته وایي دایرة الافق حقیقي افق حقیقي یو ته وایي افق ترسي افق ترسي ټیم خو لا شته که نه ښه دې خوا ګوره دا ځمکه ده ته دلته ولاړې ټیک شوله ګیر چاپېره ستا نه تا ته د اسمان د ځمکې سره ټچ ښکاري که نه پوه شوې مې نو چې تا ته ټچ ښکاري ټیک شوله داسې دا هغه ځمکه فرض کړه ټیک ده نو دې ته وایي افقي ښه اوس راشه ستا سمت الراس څه شی دی دلته دی که نه وشوله افق حقیقي دی ته وایي چې ستا د دې سمت الراس نه ستا د سره پورې چې کومه کرښه دې را فرض کړې ده چې د دې نه 90 درجې دلته راشي 90 درجې
دا مخامخ دی ته وایي افق حقیقي پیکس 90 درجې څو درجې 90 پوهېږي خو د خدای شان دا دی دا موږ ته چې ښکارېږه نه دا افق حقیقي نه دی دا افق حقیقي دا د افق حقیقي نه لاندې دی د پور افق حقیقي ښه بره دی موږ ته هغه لاندې ځای مو ښکاري نه پوهېږي دې ځای باندې چې ته ولاړې تا ته دا ځای چې ښکارېږه نه دا 90 نه دی 90 دلته جوړېږي دا تا ته دا لاندې ځای ښکاري دا ستا نظر داسې ځي ګورئ نه پوهېږي 90 خو دې دا جوړېږي خو تا ته ښکاري دا لاندې او دې لاندې ته افق ترسي وایي دې ته څه وایي ترسي نو دا تا ته چې ښکاري دا ترسي دی ګورې دا حقیقي هغه دی چې د 90 درجې زاویه پې جوړېږي او په دې د 90 درجې زاویه نه جوړېږي بلکې په دې باندې 90 درجې او 34 دقیقې دا زاویه پې جوړېږي 90 درجې او 34 دقیقې دوره زاویه پې جوړېږي نه پوهېږي پوه شوې بې اوس دا څنګه دا فرق ولې راځي یعنې موږ ته هغه 90 والا ولې نه ښکاري دا لاندې راته ولې ښکاري لاندې شی چا ته ښکاري خو نه ښکاري تا ته ولې دا ښکاري نو وایي دا الله تعالی په دې فضا کې نمی پیدا کړې ده د فضا کې څه پیدا کړې نمی سبحانه جام راوړه په جام کې اوبه راوړه څه ګوتۍ متۍ چا سره شته سکه 15 روپو سکه یا ګوتۍ هغه اوبه چې دي په جګ کې راوړه جام پاک راوړه ها अब वो तो भी हो रहा है ठीक पलम ने हाँ نو دا تا ته چې ښکاري دا افق حقیقي نه دی بلکې دا څه دی اوس تا ته دا لاندې ولې ښکاري نو وایي دا د قوت انعطافي د وجې نه د قوت د انعطاف د وجې نه دا لاندې تا ته ښکاري انعطاف څه شی دی و انعطاف چې دی الله تعالی په دې فضا کې نمی پیدا کړې ده یوه او دویم په دې فضا کې مختلف قسمه ذرات دي څه دي پکې نور چې دلته لګي په روشندان کې یا په کړکۍ کې غارمه راځي او ته دې خوا ناستې نو چې په هغې کې ګورې نو ټول دومره ګن بلا پکې الوزي چې دنیا شی لیدلي دي چېرته دا اوس دلته هم دي نه چې دا ځای ته خالي دی په یو ټایم کې زرګاو تیرې پوهېږي پې کرونا وایرس دا ورځې چې وي نو یو نه بل ته لګي یا خو جو دقه شی دی وردانګي که نه خو موږ ته په نظر باندې راځي نه ماسک ورچوه چې هغه پردی شی دی ماسک نه هغه وایرس د ماسک سره تنبیږي خو چې تا ته دننه رانشي په یو ټایم کې د فضا هغه مختلف قسمه ذرات په زرګاو په پوزه په خوله په هر څه باندې موږ راکوو که نه ټیک ده نو دا ذرات الله تعالی په دې ځمکه کې پیدا کړي دغه رنګ یې لونوالی پکې پیدا کړی نمی ده په دې ابو هوا کې ټیک ده په کومه علاقه کې نختر ولاړي په هغې کې ته 15-20 منټ نیمه ګنټه داسې سفر وکړو سم ځان به د غوړ اونته کې غوړوالی به در باندې راشي ځکه چې په هغې نخترو کې قدرتي او غوړوالی اونته کېږي هلته پوه شوې پې که نه نو په دې نمۍ کې دا خصوصیت دی یا په دې ذراتو کې دا خصوصیت دی چې دا ستا د سترګې نه چې کومه شعاع وځي که نه دا کټ کوي کته کوي
دا څه کوي کته کوي نو د دې وجې نه تا ته بیا په لږ ځای کې خو تا ته هغه مخامخ شي صرف ښکاري خو چې فاصله څومره سیوا کېږي په منځ کې نمي ډېرېږي که نه یا هغه ذرات ډېرېږي که نه نو هغه نظر دله بیا کته کوي جو تا ته هغه ښکته شي ښکاري نه پوهېږي پوه شوې په دې قصه باندې اوس څنګه یې نظر کته کوي چې تا ته هغه لاندې شی ښکاري نو چې دی دا جام را ورسېږي په خپله به وي دا خو په لږ ځای کې خو سړي ته احساس نه کېږي خو چې ته نمي پې ډېره کړي یعنې سمې اوبه پکې ورواړې نو بیا به راته پکې احساس هم وشي چې واقعي نظر راله څه کو کته نو ستا د سترګې نه چې دا شعاع که مزید په کار ده چې دا په هغې 90 باندې هلته پرېوتی که نه خو په 90 نه بلکې 34 دقیقې لاندې 90 نه 34 دقیقې صحیح لاندې نو دا 90 درجې او 34 دقیقې لاندې چې کومه دایره مونږ ته ښکاري دې ته وایي افق ترسي دې ته وایي افق ترسي او دا 90 درجې باندې چې کومه زاویه دایره جوړېږي دې ته وایي افق دې ته وایي افق راشه اوس دې ته ګورئ ښه دم دی دغه دې په دې کې توی کا نه جام در څه شوه پیسه ګوره دا په دې کې پرته ده که نه دې ته تاسو داسې ګورئ که نه چې لکه تاسو ته د آخري سر بس پټ شي چې نه ښکاري درته که لږ پسې چوته کېږي نو چې بیا راته ښکاري خو چې داسې کښېني چې راته نه ښکاري هر یو کس داسې کښېنئ راشه دلته نږدې راشه دلته نږدې ځای په ځای راشه خو داسې کښېنئ چې تاسو ته دا پیسه نه ښکاري ډېره کته نه خو چې لکه چې داسې بس چې اوس هغه د ما د نه ښکاري چې لږ داسې کېږم بیا ښکاري خو داسې دې کښېنه چې بیا راته ښکاري نه راکه دا جب ځه څوک ورته راډي شو نظر به خپل کته به راکوئ اخوا دېخوا به نه ګورئ نه ښکاري درته که نه تاسو ته هم نه ښکاري ګوره دا پیسه ډکېږي نه په دې وګوره نه دا پیسه سپکه ده ګوته یې نشته چا سره چابي راواله درانه غونته کړي دروند شی چې نه یې درکړي دا لږ سپک دقه غټه چابي دقه دې ته داسې ګوره چې بس چې پټه شي ده اللهم د نه پټه شي صحیح ده چې دا کم ناسې چې ته یې ښکارېږي درته اوس چوتېدو واله شوه چوته شوه ښکاره شوه ته اوس نو ته خو حقه شانتې ګورې څه فرق خو نه دی راغلی او اړقېدلې هم نه ده او ته هم نه یې اړقېدلی پوهېږې خو دا په منځ کې نمي راغله منځ کې څه راغله هغې ستا هغه نظر سترګې نه چې کومه شعاع تېروته هغه یې کته کړه نه په هغې ځای پرته ده خو ستا هغه نظر هغه شعاع یې څه کړه کته کړه نو ځکه تا ته هغه لاندې اوس ښکاري په دې ډرامه پوه شوئ دې ته وایي انعطاف دې ته څه وایي زمونږ په دې فضا کې دا قوت انعطافي پروت دی دا پکې شته دا د خدای پاک داسې قدرتونه دي ښه
چا چې نه دغه کړي هغه ځان له بیا وګوره ها نو دا مخامخ چې د سمت الراس نه په 90 درجې کې ما دایره جوړیږي دې ته وی دایره الافق حقیقی یا افق حقیقی او دا 90 درجې او 34 دقیقې چې کوم دایره جوړیږي هغه ته وی افق ترسی هغه د سوي لګيږي افق ترسی دا نو پیژندو دا د مغرب په ټیم کې د ماخام چې مونږه وخت معلومو کنه ناغه چې نور د افق نه لاندې شي نو غروب شي کنه نو پدې کې به کوم افق اخلو وی براته چې افق حقيقي بناخلي بلکې افق ترسی به اخلي څه شی واخلي افق ترسی البته بیا 34 دقیقې نه لو بلکې 50 پالو اغه 16 دقیقې چې دینو او په کې د نور خو چې منز افق ترسی لراشي نو 90 درجه 34 دقیقې خو چې منز ولا راغې نو نیم نور خو لامون ته ورخکاری کنه دا نور ټول کا کوړه جری د 32 دقیقو برابر دی سوره د 32 نو چې منز افق ترسی لراغې نو بر 16 دقیقو لا پاتې دی 16 پاتې دی کنه نو 16 دقیقې نور انتظار وکا چې 16 دقیقې نور انتظار وکړي نو افق ترسی نه بد نور اخیری کناره پټش نو مؤذن ته आवाज وکي چې اوس د ماخام باغ وای نو 90 درجه او 50 دقیقې نو 34 سره چې 16 جمع کې نو 16 دقیقې شي 50 دقیقې او 50 دقیقې چې دینو دا بیا په 60 کې 50 ٹھیک شو نو په 90 کې چې دی په 100 کې چې دینو دا بیا 8-3 دا راځي نو وای د غروب شمس د باره به زاویه شمس 90.83333 دا واخلي چې وخت مغرب معلومه کله الته به زاویه شمس لګي 90.83 دا زاویه لګي پوښی به نو په دغه یا 90 درجه او 50 دقیقې ولګي نو په دې 50 دقیقې کې د 16 دقیقې خو نیم ککوړې د نور شو ٹھیک شو نه او 34 دقیقې به کې د انعطاف د وجې نشوي که انعطاف هم نه وي او د نور دا ککوړې غټ هم نه وي بلکې یو نقطه وي نو بیا به د پیکس 90 غستل او باغې باندې به غروب آفتاب شوی پوهیږئ به خو لیکن 90 بینالې ځکه د خدای قدرت دا دی چې نور ککوړې هم غټ دی او انعطافي قوت هم په فضا کې شته نو 90 درجه او 50 دقیقې یا په اشاری نظام ته چې اړه نو 90.833 درجه دا به اخلي دقه رنګ بر طلوع آفتاب د پاروم دقه زاویه د طلوع آفتاب وخت چې ته معلومه نو 90.833 زاویه بلګي د طلوع آفتاب د پاروم 90.833 جنور را ورسېدو اولنۍ کناره یې ښکاره شي او په ماخام کې چې 90.833 له ورسېدو اخیری کناره یې پټه شي پوه شوې پې نو طلوع آفتاب د پاره به زاویه شمس راخلې 90.833 او د غروب آفتاب د پاره هم زاویه شمس راخلې 90.833 دا ځان سره محفوظ کړئ ښه یاد کړئ د طلوع او د غروب د پاره به کومه زاویه اخلو 90.833 د دنیا په مخ چې ته په کوم ځای کې وي دغه زاویه پوه شوې به بس ها بل پسې کم شو دا خو دې شو دایره الافق کنه ٹھیک شو لا هوریزون د قور ته ویل کیږي بس بیا به دا تفصیل دې ځان نه وګورئ ها دې مختلف دغه خجی بیا بل دې دایره اول الصمود دائرہ اول کسی مقام کے سمت الراس نقطۃ المشرق والمغرب پر سے گزرنے والے دائرے کو دائرہ اول الصمود دا بل یو چیز دی دسی ته په دې ځای باندې دلته موجود دی خیره دا برستا سمت الراس دی کنه لاندې د سمت القدم دی کنه ستا مشرق نقطه مشرق کم یو دی نو خو چې ته شمال جنوب معلوم کړي مشرق مغرب هم معلوم شي نو د نقطه مشرق بم بره یو سمت الراس کنه
لاندې به یو سمت القدم وي نقطه مغرب هم یو سمت الراس یو سمت القدم وي که نه د خپل سمت الراس نه لاړ شه د مشرق سمت الراس ته د هغې نه د مشرق سمت القدم ته د هغې نه خپل سمت القدم ته د هغې نه د مغرب سمت القدم ته د هغې نه د مغرب سمت الراس ته د هغې نه بیا خپل سمت الراس ته یو دایره به داسې جوړه شي که نه دې ته وایي دایره اول الثبوت دایره په دې دایره باندې چې کوم ملک واقع دی نو که به طرف مشرق واقع دی نو وایي به چې دا زمونږ مشرقي ملک دی که به طرف مغرب واقع دی نو دا زمونږ مغربي ملک دی پوه شوله بس ښه جي بل دی دایرة الارتفاع دایرة الارتفاع دایرة الارتفاع چې نه نو دا په نسبت سره بل یو شی ته وي دا یو امر اضافي دی څه شی دی یو امر اضافي دی ٹھیک ده لکه مثال په طور باندې اوس نور په کوم ځای باندې ولاړ دی ٹھیک ده نو ته د خپل سمت الراس ته ورشه د دې نه بیا د نور به ځان له سمت الراس وي که نه د خپل سمت الراس نه لاړ شه د نور سمت الراس له د نور د سمت الراس نه لاړ شه د نور سمت القدم له د نور د سمت القدم نه لاړ شه خپل سمت القدم له د خپل سمت القدم نه راشه خپل سمت الراس ته دا یو دایره جوړه شو که نه دې ته وایي دایرة الارتفاع پوه شوې پې اوس په دې دایرة الارتفاع کې ستا د افق نه دا جرم سماوي چې دی که نور دی که مشتري سپوږمۍ بله سیاره بله هرې وجې ته اخلي د هغې په اعتبار سره به هغه دایرة الارتفاع بدلیږي ٹھیک ده نو چې دغه مثال تا د نور اخیستی ده نو ستا د افق نه دا دایرة الارتفاع داسې ده که نه او دا ستا افق یې کټ کړی دی که نه په هغه ځای کې ځکه دایرة افق خو داسې راغلی ده او دایرة الارتفاع مې داسې راغله که نه نو هلته یو دلته یې هم کټ کړه دلته یې هم کټ کړه که نه نو دا په کوم ځای کې چې کټ کړې ده د دې ځای نه دا نور څومره درجې پورته دی یعنی د دغې نور او افق سره دا میلاو که دلته څومره درجې زاویې جوړېږي نو چې څومره درجې زاویې جوړېده دې ته وایي زاویة الارتفاع زاویة الارتفاع پوهېږي او که چېرې دا نور د دې افق نه لاندې تلی لکه د غروب آفتاب نه بعد لاندې لاړ شي که نه نو بیا به او بیا کومه زاویه جوړوله نو هغې ته به وایي زاویه زیر افق زاویه زیر افق نو د ماسخوتن او د سحر په ټایم کې به موږ زاویه زیر افق د خپل سمت الراس نه 108 اخلو په سحر کې به یې څومره الو 108 په ماسخوتن ټایم چې معلومو ام زاویه زیر افق به 108 اخلو پوهېږي په مغرب او په طلوع آفتاب کې به زاویه زیر افق 90.833 اخلو پوهېږي باقي کوم ټایمونه پاتې شو ماښام ته نه لاړ سهار ته نه لاړ ماسخوتن ته نه لاړ کوم ټایم مازدیګر پاتې شو د مازدیګر زاویه افق زاویه ارتفاع چې ده د نور دا به د روزانه په بنیاد معلومې دا به د روزانه په بنیاد څه کې د دې لپاره قاعده دا به وروستو راځي بل کوم ټایم پاتې شو ماسپښین چې ده نو هغه به ته وقت نصف النهار معلوم کړي نو چې د وقت نصف النهار نه نور څنګه زوال وشو چې ماسپښین وخت شو ټول منځونو ټایمونه سره ما زاویې معلومې شوې که نه ها 90.833 دا د مغرب او د طلوع آفتاب 108 دا به د عشاء او د فجر د فجر او ګوره 90 خو د افق حقیقي شو او 18 پسې نور لاړ شه 90 او 18 څومره شي 108 شي که نه او که ته د مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په طریقه باندې وباسې اوقات جو بیا پسې 15 لاړ شه نو 105 به شي ستا خوښه ده که په 105 باندې ځان له اوقات تخریج کړې او که په 108 باندې نه پوهېږي پې ٹھیک شوله خو دغه چې دا مونږ 108 105 او 90.833 او دا یادو نو دا په دې دایرة الارتفاع کې
د نور پوزیشن څه دی د افق نه څومره پورته دی یا څومره لاندې دی نو که څومره درجې پورته وي نو دغې ته به زاویې ارتفاع د شمس وایو او دلته به په اسانه باندې ووایي زاویې شمس زاویې بیا که ارتفاع وي که زیر افق که د افق نه لاندې ده نو زاویې زیر افق او که باندې ده نو زاویة الارتفاع خو په اسانه به ورته وایو زاویې شمس زاویې شمس نو په هر وخت رایستلو کې لازمي شی عرض البلد دی طول البلد دی میل الشمس دی او زاویې شمس دا ستا معلومات دي په دې معلوماتو سره به تحصیل د مجهول کې او مجهول ستا سره وقت صلات دی مجهول د سره څه شی دی وقت صلات یا دا ستا معلومات دي او په دې معلوماتو سره به تحصیل د مجهول کې او مجهول ستا سره سمت قبله ده سمت قبله ده په دې قسم باندې پوه شوئ دایره الارتفاع بیا زاویه ارتفاع زاویه زیر افق بل دی دایره المدار یا مدار شمس دا ما چې تاسو ته وی که نه دا مدار ارض و که نه ٹھیک شوله که ته دشي علي مدار ارض یعنی نور نه دا ځمکه ګیر چاپېره ګرځي نو چې په کومه لار ګرځي دې ته وایي مدار ارض او په ظاهره کې چې مونږ ګورو نو دا نور د ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي که نه په بادي النظر سره نور حرکت کوي په حقیقت کې ځمکه کوي ٹھیک شوله نو دا په ظاهر نظر کې چې دا نور په کومه لار حرکت کوي دې ته وایي مدار شمس دې ته وایي مدار شمس پوهېږي بھائی زه د ده نه ګیر چاپېره کېږم یا دې زمانه ګیر چاپېره کېږي پوهېږي بھائی نو که دا ځمکه د دې نور نه ګیر چاپېره کېږي جو هغه مدار ارض شو او که دا بل طرف اخلي جو هغه مدار شمس شو پوهېږي بھائی بل دے دائرہ نصف النہار دائرہ نصف النہار کسی مقام کے طول البلد کی محاذات میں آسمان پر بننے والا نصب دائرہ عظیمہ دائرہ نصف النہار یا خط نصف النہار یا بحسب مضاف صرف نصف النہار کہلاتا ہے خواہ جی گورا دائرہ نصف النہار سے شعر اغدادا وقت نصف النهار تا معلوم کوګه نه په دې وقت نصف النهار کې دا نور چې په کوم ځای ولاړ دی دا د ټولو زیاته بلندي ده د نور دې نه د نور چوتېږي د سار نه شروع شو ښکته راختو دې ځای پورې راورسېږي اوس بیا راکوزېږي زوال چې وشي دی راکوزېږي بیا که نه ټیک ده نو دقه نقطه چې ده ټیک شوله دا باره چې نور پې ولاړ دی او دلته په تا باندې وقت نصف النهار دی دا به د خپل شمال سره ټچ کړي کوم ځای سره به یې ټچ کړي چې به راکوزي شمال ته ټیک شوله او دقه دا به داسې د جنوب سره ټچ کړي وشوله بیا دا خو به نصف دایره جوړه شي که نه ستا خو اگر پوره دایره جوړه شي داسې بسې لاندې لاړ شه اګه وایي چې دا نصف دایره دې ته وایي دایره نصف دائرہ نصف النہار پورا دائرہ سے جوڑا ٹھیک شو نا دق یا اغا نصف النہار ہم دیتا ہوئے لگی ٹھیک شو نا دائرہ نصف النہار دق پدی قسم بانی پوشوی ٹھیک شو نا بل ہغا دائرہ زمانیہ زمینی خطوطی طول کو اگر وسعت دے کر آسمان پر کچھ خطوط فرض کر لی جائے تو تمام خطوط جو کہ سماوی قطب شمالی اور سماوی قطب جنوبی کو ملا رہی ہوگی دار طول البلد کر خوے گا نا ہر خط قطب شمالی د ځمکې او قطب جنوبی د ځمکې دا یو بل سره میلاوي که نه پوهېږي بې دقه د طول البلد دا کوم دوایر یا د خطوط چې دي لره وسعت ورکه په اسمان کې ٹھیک شولا نو په اسمان کې به دا قطب شمالی سماوي
او قطب جنوبي سماوي اب دې یو بل سره ملاوي کنه لکه یو مې ته پرون ویلو چې په دې کې شیشې هم راځي کنه او دنه پکې بلب وي او ملک ورته ټول تیاره کړي او هغه بلب ولګي نو چې په دې دا کومې کرښې راغلي نه وتا ته داسې په دې ځای کې ښکاري که نه ټیک ده نو دا کرښه چې دا د هغه خط طول البلد شو او هغه ته چې کومه داسې جوړه شوه هغه د دایره زمانیه شو هغه هم یو دایره داسې جوړه کړه دا دایره طول البلد شوه هغه دایره زمانیه شو نه پوهېږي پوه شوې بیا زاویہ زمانیہ یا ساعتی زاویہ ہاور اینگل وہ زاویہ جو کسی دائرہ زمانیہ اور کسی مقام کے دائرہ نصف النہار کے درمیان ہو یا کسی بھی دو دوائر زمانیہ کے درمیان کرۂ عرض پر بننے والا زاویہ زاویہ زمانیہ ہے پوښوي به د زاویہ زمانیہ تا وختي وګوره دایره د نصف النهار دی معلومه کړه کنه نو خو بس تا یک یوي کنه پوهیږي به او دویم قسم دایره زمانیه چې کومه ده هغه معلومه کا نو د دایره زمانیه او د زاویه د دایره نصف النهار په دې منځ کې چې دغه د شو دایره زمانیه او دا د شو دایره نصف النهار نو د دې چې په دې ځمکه د شي کومه زاویه جوړیږي کنه دا به دې شي کنه نو چې دا زور زاویه جوړېدل دې ته زاویه زمانیه وي دایره زمانیه او دایره نصف النهار چې کومه زاویه جوړی نه هغې ته زاویه زمانیه نه پوهېږي پوه شوې په دې بیا عرض البلد معلوم کرنے کا طریقہ طول البلد معلوم کرنے کا طریقہ دا مو ویلو کنه ٹھیک شولا د ټول بهترین چیز د دې د معلومولو د ډیجیټل آلات دي پوه شوې به چې د خپل لوکیشن آن کې په موبایل کې یا په کمپیوټر کې او په هغې په بنیاد باندې سرچ کې نو صحیح طول البلد او عرض البلد به در سره حاصل شي سره د کسورو د اشاریو سره ٹھیک شولا که په دغې طریقې نه معلومې نور ساده طریقې هم شته خپل هغه جوګاړونه غونته کې شته دی په هغې هم معلومېږي خو هغې کې اکثر کسورو سره نه معلومېږي غټ غټ معلوم شي ٹھیک شولا نو که ته وایې چې زه بېخي پیکس روباسم د کسرونو سره نو هغې لپاره دې داسې چلونه کړي دي چې بره یې د فضا ته سیټلایټ یې خېجولی دي او د هغې سیټلایټو سره د هغې په بنیاد زمونږ کمپیوټر یې چلیږي موبایل یې چلیږي نیټورک یې او د هر څه سره چلیږي که نه خو زه داسې دغه نه دی دلته نه تار شته نه پیپ شته نه څه شته نه څه شته یو موبایل دلته دی یو موبایل په کنیډا کې دی او دواړه د یو بل سره خو په یو 2-3 سیکنډه کې کنیکټ شي او خبرې کوي دې ته خو څه تار مار خورده نه دی تللی او داسې خو کړکۍ نه یوه خوا یو دی خو نه دی ولاړ چې خبرې کوي ٹھیک شو نه خو دی هم هغه د سیټلایټ سره کنیکټ شي او هغه سره هم کنیکټ دی دواړه هغه کنیکشن د دواړو یو شي یو بل سره باس ماینس کوي پوهېږي به نو په دغې سیټلایټو سره دا موبایل یا دا کنیکټ دی نو په دغې ذریعې سره چې ته خپل طول البلد عرض البلد په دې آلاتو معلوم کړي نو سره د کسورو به یې درته پیکس وښیي پوهېږي به دغه څیزونه شو بیا خو د ستورو دا باس پرون ویلی و که نه دا به نن وګورو بیا انقلابین یو انقلاب شمس صیفی دی یو انقلاب شمس شتوی دی انقلاب شمس صیفی جون سولیسٹک اور بل دسمبر سے سولیسٹک سورج جب 21 یا 22 جون کو خط سرطان پر پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا ہے تو اس کو انقلاب شمس صیفی په جون کې زموږ سر لراشي که نه نو چې دی په 21 یا په 22 جون باندې کله د واپسۍ استغفار ووي واپسۍ وکړي نو چې واپس شو دی ته انقلاب شمس وي نو په دې 21 جون د خط سرطان نه چې واپس شو انقلاب شمس صیفي او چې کله بیا په 21 یا 22 دسمبر د خط دغې خط جدي نه را واپس شو نو هغې ته وایي انقلاب شمس شتوي او اعتدالین مې درته ویلي چې کله دی بیا هغه په 21 مارچ باندې یا په 21 ستمبر باندې د خط استوا د پاسه معدل نهار ده
چې هغې له راورسي نو بیا ورته په 21 مارچ چې ورورسي نو هغې ته څه وایي اعتدال ربیعي او په 21 ستمبر باندې چې زمونږ د جون د خط سرطان نه روان شوی دی په 21 ستمبر هلته ورسېد دې ته وایي اعتدال خریفي پوهېږي پې دا بل څیز به بیا نقطه ذنب والراس اجتماع شمس و قمر دا بیا وروستو ده ښه دا بیا د سپوږمۍ په حالاتو کې به دا وایو انشاءالله په دې قصه ټول باندې پوه شوې دا لږ تکرار دی او د سبا نه به سبا به دا شفق ووایو فصل فی الشفق او بیا بس ډایرکټ اوقات سبا روباسو ښه پوه شوې بې سبا د اتوار ورځ ده اتوار پیر دا 2 ورځې به زموږ د اوقاتو د رایستلو وي پوه شوې بې سبا به د وقت رایستلو هغه طریقه بله ورځ به بیا د هغې مشق د 2-3 ورځو وختونه به کې روباسو ټیک ده بیا دایمي نقشه چې ته جوړی نو د هغې طریقه کار څه دی ټیک شوله او د هغې نه بعد به پسې بیا بله ورځ به پسې بیا د قبله به بیا روباسو ټیک شوله او بیا پسې په بله ورځ باندې بیا که خدای ته منظور وي د سپوږمۍ که بیا د قبلې نه مخکې وي که یا د قبلې نه وروسته وي یو شی دی ټیک شوله نو دا 4-5 ورځې چې تېرېږي انشاءالله چې دا به ختم وي پوهېږي پې کوشش به وکړو چې روژې نه یې څه کړو ښه په دې کې بیا داسې ده نن شپه ماسخوتن زه راځمه نو د ستوري معلومه قطبي ستوری شو دب اکبر شو ډبلیو سټار شو وغیره نه یا مختلف سیارې چې کومې موجودې وي هغه سیارې به راته وښیم ښه مشتري شوه مریخ شوه زحل عام طور مریخ او مشتري دی بره ټیک شوله نورې به کوم وي نو دغه به دا غټې دي دا ښکاري ښکلي او بیا به بل یو شپه پکې تاسو مقرر کړئ نو چې هغه مونږ بیا د ماسپښین نه روان شو که نه د ځان سره چاول ماول او چرګان مرګان ورته سره واخلو ها نه که هغې له بیا داسې وکړو که نه په 29 شعبان باندې کوم شعبان په 29 شعبان به به راوخېږو ټیک ده د سپوږمۍ د لیدلو چانس انتها کم دی کم نه دی چې ناممکنه ده ټیک ده ځکه کم از کم د دې عمر چې 20 ګنټې وي نو دا ښکاري د پیدایش نه هغې طریقه باندې اینه مخکې مې پې پوه کړي چې یاره د دې څه طریقه ده پیدایش یې کله کېږي او څومره ګنټې او څومره بلندي دا به درکار وي که نه چې 20 ګنټو وي نو دا بیا ښکاري په عامو سترګو سره دې 29 شعبان باندې د سپوږمۍ عمر چې دی نو دا به 12 ګنټې او تقریبا 16 دی که 17 منټ دی نو دا بیا ښکارېږي نو 99% دا چانس دی چې دا شعبان به د 30 وي شعبان به د صحیح 30 ٹھیک شوله بیا یا په مردان کې یا په صوابۍ کې یا په پېښور والا ته هغوی ته کله کله افق نه لاندې هم ورته ښکاره شي پوه شوې بې خو موږ فني اعتبار سره چې ګورو نو چې د 20 ګنټو نه کم وي نو هغه بیا ښکارېږي نه پوه شوې بې هغوی کېدای شي وویني شاید چې دې پیرې له زموږ روژه بیا مختلفه راشي هغوی او شعبان د 29 کې او زمونږ شعبان د 30 شي ټیک ده او هسې چې په ظاهره کې وګورو نو شعبان به د 30 راځي ځکه مخکې دا 2 میاشتې د 29 تېرې شوې نو ممکنه خو دا هم ده چې 3-4 مسلسل د 29 راشي دا ممکنه نه ګوره ناممکنه نه ده ټیک شوله خو لیکن عام طور چې کوم وي نو چې د 29 تېره شي نو بله پسې بیا صحیح د 30 وي د 30 هم مسلسل راتللی شي غالبا چې 3 که 4 د 30 مسلسل راتللی شي
او داسې 15 مسلسل د 29 هم راتللی شي دا ممکنه نه دي ممکن دي داسې پوهېږي پې او عام طور داسې چې 29 30 29 په داسې انداز باندې راځي دا میاشت ده د شعبان په دې کې غالب خیال دار چې دا به د 30 نو به هر حال موږ په 29 لاړ شو هغه خپل ثواب به حاصل کو تلاش پیو ٹھیک شولا او حدیث مبارک کې راځي تاسو د شعبان د میاشت ډیر سخت حساب کوئ کلک حساب کوئ چې په رمضان کې مکمل به شي رانشي خوشوي او دا هغه سنت کفایه که ورته وایي که فرض کفایه دي چې په یو معاشره کې بس یو فرد خامخا اسلامی تاریخ یاد ساتي د دې سره زموږ د حج تعلق دی د روژې تعلق دی د مختلف معاملاتو تعلق دی نو چې په ټول کلي کې یو سړي ته اسلامي تاریخ معلوم نه و دا ټول په مجرمان دي که یو کس دوه ته معلوم و نو کافي ده نور کس معامله پیښه شروع دي نه به تپوس وکړي پوهېږي پې که نه نو دغه به بیا انشاءالله چې د سپوږمۍ باس ووایو نو ګورو به 29 شعبان ته به بیا په بره وخېږو خوښنده هغې کې بیا 2 غرونه کوی چې جعفر ته خېږو بره سر ته او کوی چې زمونږ کورونه پاسه چې دا غر دی که نه هغه یو کوی چې هغې ته خېږو نو جعفر کې هم بیا چې څوره خېږو به چې کوم ځای را د داسې و چې هلته مخې ته رکاوټونه نه وو نو هغې ځای پورې وځو جعفر تا ته معلوم دی بیا بره سر ته خو نه یې ختلی جعفر 29 شعبان به راځي په